أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ننني درس إن شاء الله العزيز सूरत यूसुफ पारा नंबर 13 रुको नंबर 8 आयात नंबर 58 59 60 61 62 पिंजा आयातुना चने नागब वेले कीगी द हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़िस्सा चने नाग रवानवा यूसुफ अलैहिस्सलाम چې کله الله جل جلاله عزیز مصر بادشاہی مصر چې نو هغه جوړ کړلو او بیا د هغه خوب د تعبیر مطابق وکاله چې کله چې نو هغه د بارانونو سلسله هغه 13 شوله بیا دغه نه ورسته وکاله بعد چې نو هغه قاصالی شروع شو او دا قاصالی چې نو هغه په اطراف کې خورش ولا تردی چې نو هغه کنعان ته هم ورسېدل کم چې د حضرت یوسف علیه السلام ابای وطن او حضرت یعقوب علیه السلام آلته پاتې کېدو چې د مصر نه د هغې فاصله بعضې تفاسیرو د 8 ورځې او بعضې چې نو هغه د 10 ورځو خو تاتونه واله تر 10 ورځو فاصلې پورې ول نو آلته هم خبر ورسېدو چې مصر بادشاه د هغه خلکو له په انصاف سره چې نو هغه غله ورکوي او هر یو کس له د یو اوښ چې نو هغه بار ورکوي چې د هغې نه څه د پاسه 1200 کیلو چې نو هغه غنم جوړېږي دغه غله چې جوړېدله او د هغه هم بیا داسې چې په مناسب او ارزان قیمت باندې ورکوي دا نه چې قاصالي و او د خلکو نو هغه د مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي او بل شرط وسره دی چې چاله یو پیر غله ورکړی شي نو تر څو پورې چې هغه شته غله ختمه شوي نه نو په بل هفته بل وخت کې ولا ډایرکټ بیا هم نه ورکوي نو یعقوب علیه السلام خپل بچو ته ووی خپل زامن یې راغونډ کړل تاسو هم لاړ شئ او هلته د یوسف علیه السلام د عزیز مصر بادشاهی مصر نه چې نو هغه خپل اهل و عیال دپاره خرچه راوړئ تفاسیرو کې لیکلي وی په دغه وخت کې د یعقوب علیه السلام تمام اولاد او وصیو کړوسیو لکه د سوره چې هم دی نو د دې ټولو تعداد 390 ته رسېدلو نو دوره چې نو هغه باقاعده یو کله د هغوی نه آباد ولو دومره خلک ولو اوس دوی چې کله راللو نو یوسف علیه السلام چې نو هغه په هغه وخت کې او په خپله د غلې په خوا کې د هلتې بولو او خلکو له به چې کومه غله ورکوله نو د 150 کسانو به چې هم هلته انټري کېدله او دوی دا ټول هر څه نو یوسف علیه السلام د دغې دا نګراني په خپله ذمهوارۍ اخیستې وه چې څوک به کې ایراپیري ونه کړي نو یوسف علیه السلام ناستو نو چې څنګه دوی رالل فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون نو یوسف علیه السلام دی وپیژندل او دی یوسف علیه السلام ونه پیژندل تفاسیرو کې لیکلي چې دوی وپیژندل یوسف علیه السلام دوی له وپیژندل او دوی ونه پیژندل دا ولې مختلفې وجې لیکلي دي نو یو وجه دا ده چې یوسف علیه السلام شاهي لباس کو دا باندې چې نو تاج هم ولو بیا د هغه چې نو هغه په اعلی شان کې او دوی نه د اخسره دا تمام نه چې دو خوی چې مونږ یوسف علیه السلام کې ترتاو کړه بیا د هغې نه وروسته غلام جوړ شوی د هغه څه کوي او دا شاهي بادشاه جوړېدل چې دی نو هغه څه کېږي دویمه وجه چې دی نو هغې دا وه چې یوسف علیه السلام به چې څوک هم راتلو نو د هغو به مونږ ووې د هغو به اندراج کېدل او د هغوی نوم لیکل پلار نوم لیکل علاقه لیکل نو دا ټول هر څه به یې تپوس کوو او د دې افسر او د دې مشر نه خو څوک دا تپوس نه کوي چې تو زما دا دومره تپوسونه کوي نو ته څوک یې او ته له کوم طرفه راغلی
نو د هغوی نه چې نو هغه دا تپوس خو نه کېدلو. نو په دغه وجه باندې چې نو یوسف علیه السلام وپېژندل او د هغوی چې نو هغه نه پېژندل. او دریم وجه چې نو هغه بعضې حضرات چې نو هغه دا هم لیکلي ده چې یوسف علیه السلام دوی کله کوهي ته ارتوالو نو د یو قول متعلق 7 کاله او د یو 12 او د یو مونږ ویلو 19 کاله. نو په دغه وخت کې کله چې سړی د وړوکوالي نه لږ روان شي او نو دی بدلیږي را بدلیږي. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د قول مطابق چې یوسف علیه السلام او د رونو ملاقات 40 کاله بعد وشولو او د هغوی خو مشران ول په لوی عمر کې ول. نو لوی سړی د دې چې کله عمر ته یو حد ته ورسي نو دی بیا زر نه بدلیږي را بدلیږي. او ورکوټی چې کله لویږي نو د ده په تغیر چې نو هغه په ده کې بدلون زر راځي. نو یوسف علیه السلام کې خو بدلون راغلی او د هغوی کې دومره خاص بدلون نه و راغلی نو ځکه د هغو ونه پېژندو. یوسف علیه السلام چې دا ټول تپوس وکړو دوی مونږ دغه شان زمونږ پلار چې نو هغه د الله پیغمبر دی مونږ کنعان د علاقې یو بیا زمونږ دومره چې نو هغه رونه یو خویند مو چې نو هغه نشته ښارونه سوی نو مونږ رونه چې نو هغه 12 یو نو تاسو خو لس راغلی یو ورور زمونږ په وړوکوالي چې نو زمونږ سره تل او ځنګل ته په هغې کې بیا ورک شولو زمونږ نه. بل رور د هغه دی بنیامین د هغه نه نوم دی خو یې پلار د هغه نه وروستو د هغه باندې خپله تسلي کوي نو زمونږ سره زمونږ پلار هغه را پرې نه ښودلو. یوسف علیه السلام مې ښځه د هغوی ښه ښکلې مېلمستیا هر څه چې دی نو هغې وکړله. ولما جهزهم او هر کله چې هغه تیار کړو د دوی دپاره بجهازهم سامان د دوی. جهاز او جهاز دا دواړه لغت ویلی کېږي خو تفسیر خازن کې لیکلی چې بفتح الجیم هو افصح چې د فتحې د جیم سره د جیم په زور باندې چې نو هغه دا ویل کېدل دا وی فصیح او راجع قول دی. او که په کسرې د زیر د جیم سره چا ویل نو ویلی کېږي بیا هم د قمانه ده خو دغه قول چې نو هغه راجح نه دی. نو سامان چې نو هغه د سفر دا ټول هر څه ول ورکړل تیار کړل. په آخر کې ورته یوسف علیه السلام بیا وی ائتونی باخ لکم من ابیکم ستاسو چې بل کم الله ته رور دی پلار شریک نو ګوره بیا چې راځئ خپله غرور چې نو هغه به تاسو راولئ. الا ترون انی اوفی الکیله ولې ګورئ تاسو یې نه زه خلکو له پوره تول ورکوم کس پسې د یو اوښ چې نو هغه بار دی دوره ورکوم. وانا خیر المنزلین او زه بهترین میلمستیا کوونکی. منزل دا ویلی کېږي میزبان ته کوربه ته. نو زه تاسو ونه لیدلو ما تاسو له څومره ښکلې میلمستیا وکړه نو د هغې 2 وجې وي. یو خو دوی د لرې علاقې نه راغلي نو ځکه وله چې نو هغه ښه میلمستیا وکړه. او دویم د یوسف علیه السلام رونه ول نو بیا ورسره ماخوني رشته ورسره نو په هغې وجه باندې وله نور هم زیات خیال وساتو. نو په دې کې ورسره یوسف علیه السلام چې نو هغه ورسره لږه واده وکړه نرمي وکړه او بیا یې ورته فإن لم تأتون به فلا کیل لکم که تاسو ګوره بنیامین را نه ویستو ستاسو چې کم د هغه میره رور دی نو بیا به تاسو دپاره زما سره غله چې نو هغه به نه ولا تقربون او نه به ما ته را نږدې کېږئ هم نه ځکه تاسو بیا دروغجن شولی چې تاسو یې زمونږ بر رور دی او د هغه پیسه مو موږ له هم غله راکړه نو تاسو بیا په خپله خبره کې به دروغجن یې او دروغجن خلک مونږ ځان ته چې نو هغه نږدې نه پرېږدو. نو یوسف علیه السلام د خپل رور د بنیامین د ملاقات دپاره چې نو هغه دا 2 حرفې استعماله کړئ. دریم آیات کې چې نو هغه بیا د هغوی د وی او بیا د هغه بل حرفه چې نو هغه یوسف علیه السلام ذکر کوي. قالو سنراود عنه آباهم وانا لفاعلون زمونږ پلار چې نو د هغه سره ډېر محبت دی ځکه د هغه نه مخکې بر رور یو نو هغه سره زیات محبت ولو. نو کله چې هغه د کومې ورځې نه ورک شوی دی نو اوس هغه په شانتې زیات محبت یې د دې کشر ورور سره وله دی. نو موږ به کوشش خپل کوو چې حتی الامکان مطالبه به کوو دی به موږ راولو. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم نو یوسف علیه السلام نو هغه د بله حرفه استعمال کړله. خپلو نوکرانو خادمانو ته یې وی اجعلوا بضاعتهم د دې چې دا کمه پونجي وه او کم سامان و کم مال وغیره دوی راوړه په هغې باندې ځان له دا غلۍ اخیستله. اوس دا څه ولو نو تفاسیرو چې نو هغه 2 خبرې ذکر کړي. بعضې ذکر کړلی چې په دغې کې نو هغه سرمن وله سرمنې چې نو هغه ول او داسې نور شیزونه ول په هغې باندې چې نو هغې دغه غلې اخیستلو لپاره راغلي. او بعضې حضرات چې نو هغه لیکلي وي 15 سکې چې نو هغې راوړې وي.
نو بدی باندې دوی دغه غلا غستله. نو یوسف علیه السلام خپل نوکرانو ته وی تاسو دې چل وکئ چې کله دا کسان زی دوی چې نو هغه نه خو ما واغستلې خو په بل طرف باندې تاسو لاړ شئ او د دوی په دې غله کې دوی ته د دوی دغه پیسې واپس چې نو هغه کېدی. اوس دا پیسې چې نو هغه واپس کېښودلې او یوسف علیه السلام د الله پیغمبر دی دا چې نو هغه سالمه خبر ده، حالن کې دا ټول هر سوال هم دغه بادشاه ولو خو بیا هم یوسف علیه السلام د خپل جبه پیسې راواغستې او په هغې کې کېښودلې چې لپاره د دې چې د چا چې نو هغه حق ونوالی شي او دا غوی سره دا احسان ولی وکړو. نو یو وجه چې نو تفاسیرو دا لیکلی ده چې دا د دوی نو هغه روډولو او یوسف علیه السلام له الله دومره مقام ورکړو نو دا کېدی نه شوله چې د هغه یو ورور د بادشاه یو بل چې نو هغه د غریب د هغه د دولګ مري او د هغه نه پیسې واخلي او پیغمبر په اعلی اخلاق باندې فیض نو ځکه دغه شانتي وکړلو. دویمه وجه چې نو هغه د قرآن د آیات کې په خپل هم ذکر کړی لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم د پاره د دې چې دوی کله خپل اهل ته لاړ شي او دوی دا وپېژني اوس خپل اهل ته لاړ شي او دا وپېژني د هغې څه مقصد نو دوی به نو هغه خوشحاله شي چې مونږ دوباره ځو ځکه هلته خو دوی فریاد کړو زمونږ سره سشتی نه مونږ چې نو قاض صالح راغستی وو نو چې کله دوی لاړ شي او که دوباره راځي هم خو چې د دوی سره پیسې نه نو څنګه به راځي نو چې کله دوی د شته پیسې دوی ته واپس میلاو شي نو د دې پیسو په میلاوېدلو دوی وایي چې د دوباره د تلو بیا انتظام وشو نو دوباره راشي. درېیمه وجه چې نو هغه تفاسیرو لیکلي د وی دی چې نو هغه یوسف علیه السلام دا وکړل او دی ول دې وجې نه ورکړلو چې کله دوی لاړ شي دا د انبیا علیهم السلام اولاد دی نو د پیغمبر اولاد حرام چې دی نو هغه نه خوري او حرام نه کوي نو دوی به وایي چې دا خو موږ په دې پیسو دا غله اغېستې وه خو په غلطۍ باندې که څه موږ دا پیسې ورکړې نه دي او په خپل سامان کې مو واپس راوړلې نو چې کله مو په خپل سامان کې واپس راوړي نو دا پیسې اوس په موږ باندې واپس وړل چې نو هغه لازم دی. نو چې کله دوی واپس بیا دا پیسې راوړي نو هلته پیسو راوړو سره به زما ورور چې نو هغه بنیامین هم راولي او د هغه سره به زما ملاقات چې نو هغه به هم وشي. نو په دې طریقې باندې چې نو یوسف علیه السلام دوی ته واپس کړي. بیا دلته حضرات یو مسله چې دی نو ذکر کړي که د چا سره د چا حق پاتې شولو او دی وس د هغه د حق رسول غواړي نو د دې به څنګه نو دوه صورته دي یا به دغه کس او دغه وارثان معلوم او یا به نه معلوم. که چېرته هغه کس دغه په خپله مړ دی خو وارثان او زی چې نو هغې معلوم دی نو بیاینهي حق کس ته به یې رسئ د هغه وارثانو ته به رسئ چې دا ستاسو حق او ما ستاسو نه اخیستی او یا په غلطۍ یا په هر څه وجه باندې دا خپل حق چې نو هغه واپس واخلئ. اگر که په دې کې زمانه ولګي او دې کې ټایم ولګي دغه ځای چې نو هغه لري خدای به دا رسئ بیاینهي. او که چېرته داسې وي چې دغه کسان معلوم نه او وارثان یې وس هم نه دی معلوم زی چې نو هغې هم نه دی معلوم نو بیا اخرنۍ حربۍ چې نو اخرنۍ د عدد عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه عمل چې نو هغه دقه ولو بیا به دا پیسې دغسې چې نو د هغې کس په حق کې چا نه چې نو هغه دغه اخیستی د هغه د طرفه به چې نو هغه به یې صدقه کوي او د دغې صدقې ثواب چې نو هغه ته به یې بخي. بهرحال دغه نو هغه کې یو مسله نو ځکه مې وي نو اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون د پاره د دې چې دوی بیا واپس راشي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وجاء اخوة یوسف او راغلل رونه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه پس داخل شول دوی علیه په د باندې فعرفوهم نو پس د وپېژندلو دوی وهم له منکرون او دوی نه پېژندلو هغه ای ناشنا ګڼلو. ولما جهزهم او هر کله چې هغه تیار کړل د دوی لپاره بجهازهم د دوی سامان قال نو ویلو ائتوني راولئ مال باخ لکم رور ستاسو من ابیکم د پلار نه یعنې د پلار د طرفه چې ستاسو کوم رور دی بنیامین هغه راولئ. الا ترون آیته نه وینئ تاسو انې چې بېشکه زه اوفي الکیله پوره ورکوم پیمانه تول وانا خیر المنزلین او زه ښه میلمستیا ورکوونکی یم ښه میلمستیا کوونکی یم. فإن لم تأتوني بیا که چېرې تاسو راوستلو نه ماله به هغه فلا کیل لکم نو بیا نشته تاسو دپاره غله اندې ما سره ولا تقربون او نه به رانږدې کېږئ ما ته.
قالو نو اویل واغوی سنراودو مونږ د زرد چې خواهش به وکړو مطالبه به وکړو عنه د هغه په باره کې اباهو د هغه د پلار نه یعنې یعقوب علیه السلام نه و انا لفاعلون او بېشکه مونږ خامخا دا کار کوونکي یو وقال او اویل یوسف علیہ السلام لفتیانه خپل خادمانو ته اجعلوا چې کېږدئ تاسو بضاعتهم د دوی دغه پونجې مال فی رحالهم د دوی په سامان کې لعلهم چې دوی یعرفونها هغه وپېژني اذا انقلبوا هر کله چې دوی واپس شي الی ابیهم خپل خلکو ته خپل الی اهلهم خپلو اهل ته لعلهم یرجعون د پاره د دې چې دوی دوباره راشي